واطاع الرجل امرأته وعق امه. بل علامت او فرمایلو چې یو سړی د خپل ښځې دومره تابعدار شي چې د هغې په تابعدارۍ کې د مور نافرمانی شروع کړي. وعق امه، د مور تذکره وشوه، د پلار تذکره دلته ونه شوه. عموما په کور کې مسلې د خواښې او د انګور راځي. نو ځوان راشي مور ملامته کی، ښځه مې ټیک وایي، مور ته نه پوهېږي، ته اوس په خبره نه پوهېږي، دا خو ماډرن زندگی ده، ماډرن دور دی، ښځه مې ټیک وایي. نو چې اوس داسې بې غیرته شي چې د ښځې دپاره مور بې عزته کوي، دا اصول زده کا. ستا به ښځه وي یا به د ښځه نه مستقبل کې به ته خاوند جوړ شي، خو چې کله هم د خواښې او د انګور یعنی ستا د ښځې او ستا د مور میانځ کې څه اختلاف پیدا شو، نو په ډک مجلس کې به د مور طرفداري کوي، په ډک مجلس کې به د پلار طرفداري کوي، اگر چې دوی په ناحقه دي. ښځې ته به وایي چې خاموش کېنه، ستا غلطي ده، مور مې ټیک وایي. مور به په ډک مجلس کې نه بې عزته کوي، رسوا کوي به نه، د دې ډېر احسانات دي. او چې کله ځان لشي هغې سره نو بیا یې پوه کا چې ګوره دا زما مور ده، زما قبله ده، زما جنت دی، د دې رضا کې د الله رضا پرته ده. او د هغې عمر داسې دی چې اوس ډېرې خبرې داسې دي چې پرې نه پوهېږي. ما ته پته ده چې مور مې به دې مسله کې په ناحقه ده او ته په حق یې، خو خیر دی ته د الله د رضا لپاره معاف کا. په ترغیب سره یې پوه کا. په ډک مجلس کې به مور نه بې عزته کوي د ښځې دپاره. چې مور بوډۍ شي نو دې ته پاتې شي چې ته به یې بې عزته کوې. نن چې ته سړی یې او تا له یې ښځه کړې ده، دا هسې نه ده د چا سترګې دي چې د هغې په وجه تا له چا لور در کړې ده، نن ته هغه سترګې رسوا کوې. نو چې کله دا علامت شروع شي چې د ښځې دپاره مور او پلار بې عزته کول شروع شي، بس بیا قیامت نږدې دی. فانتظر الساعه، د قیامت انتظار کوي. بیا او فرمایل وادنا صدیقه واقصى اباه، قیامت ته به نږدې انسان د خپل دوستانو سره خوشحاله وي، چې نږدې ورسره وخت تېروي، شپې ورځې هفتې میاشتې به خوشحاله وي. او د پلار سره به ملاوېدل هم نه خوښوي، د پلار نه به لري، دعا سلام به مولا خوند نه ورکوي. او دوستانو سره به ښه خوشحاله ښه پارټیانې ګپې شپې، او د پلار دا ارماني چې زما بچې ما سره یو 10 منټه یو 20 منټه کښېني. نو چې کله دا حالات پیدا شي فانتظر الساعه، د قیامت انتظار کوه. یعنی د مور او پلار نافرمانی چې شروع شوه دا د قیامت علامت ده.